د عنایت الله خبرې کومه پیر کړي د چمړو کار موږ ډېر وخت نه کوو 30-40 سال نه دا کار کوو دا د هغه وخت کې چې 30-40 سال مخکې دا په 2,500 بیا ګرانېده تقریبا 4,000 روپۍ ورلاغله بیا 4,000 روپۍ چې راغله د هغې نه اوس دا شپږم اووم کال دی چې دا ورو ورو روان دی اوس 50 روپۍ ورلاغله په 50 هم څوک نه لي او تقریبا 50% سرمایه ګنده ضایع شوې ده په دې کې به زموږ سره 30-40 کسان په روزګار په دې اختر کې نو هغه روزګار به هم ختم شو د غوا روزګار به هم ختم شو د مالګې والا هغه دغه به هم لاړ په دې به ماشین والا کومه دغه به راتلو د مالګې والا فکټرۍ والا کم فکټرۍ والا مالګې والا د هغو به هم مزدوري وه د ګاډو والا مزدوري پکې وه اوس هغه شی ټول ختم شوی دی څوک یې د سره وړو لکه دغه نه کوي ځکه موږ په 150 روپۍ سرمن ده په دې باندې خرچه راځي د کیمیکلو کم ځای دا جوړېږي 1,600 روپۍ باندې یوه بوجۍ ده د کیمیکلو او سرمن په 50 روپۍ نه برداشت نشي کولی اوس څوک د سره هلي نو دا سرمنې تاسو دلته کې د څومره وخت پورې د مارکېټ د ریټه پورې څاروئ نه دا خو چې خرڅېږي جو چې نه خرڅېږي تقریبا اوس د کال سرمنې زموږ سره اوس هم پرتې دي په ګودامونو کې دا ګودامونه زموږ سره ډک پراته دي څوک یې نه هلي لکه بهر چې راښکې که نه نو هغه لکه نسیه هلي او بیا هغه پیسې نه ورکوي د دې وجې نه هغه شی ورو په ورو را پښکته روان دی او نو کارخانې والا چې دي غریبانان هم د شوي د هر څه جمع شوي دي هلته څوک نه هلي دا د موجوده حالاتو د وجې موجوده حالات د وجې نه هم دي خو نه بهر اکسپورټ بند دی اکسپورټ بند دی لکه بهر ته نه ځي حکومت بې له سره توجه نه ورکوي په دې باندې ډېر نقصان لکه دون نقصان وشو چې لکه پاکستان حکومت ته پیم وشو زموږ د عوامو ته پیم وشو په هغو ته پیم وشو زموږ د عوامو ته پیم وشو لکه ډېر غټ نقصان وشو جی السلام علیکم جی دې پیر کلي موږ اوسېدونکي یو تقریبا د 40-50 کالو موږ د نیکني کاروبار دی زموږ نو اوس داسې حالات مخې ته راغلل چې لکه دا چمړه چې کوم مخکې په 40-50 کاله مېره چې کوم نور خو هغه نه څه کال هغه نرخ نشته او دا لکه داسې حالات دي چې ټکسونو ویکسونو د حکومت د دې غلطو پالیسو د وجې نه لکه د حالات مخې ته داسې راغلل چې د دې چې کوم میټیریل و چې کوم په دې کوم خرچه چې به راتله 2,200 روپۍ خرڅونن په هغې باندې 3,500 روپۍ په یو سرمن باندې د دې د رنګ خرچه راځي دا د حکومت پالیسي دا چې لکه دا ټکسونه میکسونه په کارخانو هم سیوا کړل او کوم میټیریل جدي چې کوم به راتلل هغې هم ګران کړل جو د هغې په وجه نه له کارخانې دغه ولاړې دي او لکه دا کاروبار چې دی د حکومت د غلطې پالیسۍ د وجې نه لکه دا حالات داسې مخې ته راغلل چې دا کاروبار یې ختم کو پوه شوې د حکومت پالیسي غلطه ده او نن دې حالت ته راغلی چې نن په قصور کې د دې نه یو څو ورځې مېنه د غوا سرمن په 50 روپۍ په 60 روپۍ خرڅه شوې ده او دلته پې خرچه چې کوم دی نو 1300 روپۍ په دې باندې خپله خرچه راځي نو اوس لکه 100 روپۍ پورې خرچه راځي او هلته په اړت کې خرڅېږي په 80 روپۍ دا د حکومت پالیسي غلطه ده حکومت اناړي دی حکومت په خبره نه پوهېږي کاروباریان ټول ختم کړل غریب هم ختم کو کاروبار هم ختم کو زموږ سره به تقریبا اوس بېګا زموږ په یو زما ورور دی موږ سره تقریبا 40 کسه مزدور دی او دا لکه دلته موږ دا مالو واغلو پروس کالوم څه ونه شو په دې تمه موږ لګیا یو چې اوس پخه شي اوس پخه شي نو اوس حالات دا دي چې لکه موږ د خپل کاروبار 50-60 کاله سړی کاروبار وکړي نو داسې زر دره نشي پرېښودی او دلته عوام دغه دا خبره کوي چې لکه دا ظلم کوي او شی د خلکو نه اردان علي حالانکه موږ اردان نه لو موږ پکې بیا الټم دغه کوو لکه سکی نو خو موږ په دې تمه لګیا یو چې لکه اوس پخه شي او لکه د پیسو نه د هر څه لکه موږ خراب یې کړو اوس لکه خبره دا ده چې موږ حکومت هم دا دغه کوو چې د دې چې کوم د کیمیکل چې کوم د بهر نه راځي په دې د کارخانو سره د دې سره لکه اعانت وکړی شي د کاروباریانو سره د کاروبار په ځای باندې الټی خلک د مارۍ نه ونیول او نچوړ یې کړل نو که د حکومت حالات دا دي چې لکه کاروباري سړی ختموي